بسم الله الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. یا الله ستا عبادت په کوستانه مو مدد غواړو. زه د سواد پریس کلب څومره چرمین دغه ټیم شکریا ادا کوم چې په دې باران کې موږ ته ټایم راکړو. بیا د خپل ورکرانو، ناظمان صاحبانو، ددارانو د زړه له کومې نه شکریا ادا کوم چې په دې باران کې هغو دومره په ګڼ تعداد سره رالو چې ځای نشته. ډېره مننه، ډېره شکر. بسم الله وکړو. زمونږ ګورنمنټ نه چې موږ کوښښ شو د هغې خلک راشي یو سیټ کېږي، الحمدلله قوم ته ځان نه ښکاره کوي. موږ هر ټایم په ګورنمنټ کې هم د قوم په مخ کې کړو، د خپل عوامو سره وو، د خپل غریب خلکو سره وو. که سیلاب راغلی دی موږ د هغو سره په اوبو کې لاړو، که زلزله راغلې ده موږ ورسره موجود یو، که فرض کا حالات خرابېدل موږ هغه خبرې کړي کمې خبرې چې موږ د خپل کور، د خپل خاندان، د خپل بچو دپاره کړي. دا زموږ ایمان و چې هغه موږ د خپل عوامو دپاره او د خپل وطن دپاره کړي. ستاسو د مخې دي، ورکې خبرې نه دي. موږ د خپل عوام چېرته تنها نه دي پرېښودي او نن د هغې ډېره غټه مینه محبت دی چې الله پاک دې زموږ سوات، زموږ پښتنو له نور مې عزت ورکړي چې په 2013 کې د عمران خان سره د هغه کلاډیانو سره یې کومک وکړو. بیا په 2018 کې د عمران خان سره د عمران خان د کلاډیانو سره کومک وکړي، سمیانو ته بیا دوباره ولېږل. بیا په درېیمه پیره په 2022 کې چې کله بلیات الیکشن شروع شو او بیا ملکن ریجن خاص کر داسې په جمع راوتل زما خویان دي، زما مشران، زما نوجوانان خاص کر، او بیډ لیوټ ورکړو او اکثریت خلک زموږ په تحصیلو کې په ولس کونسلو کې کامیابي حاصل کړه او یې وګټل. نو اولنۍ خبره خو زه د هغو د زړه د کومې نه شکریا ادا کوم د خپل سوات د عوامو، د ملکن ریجن د عوامو، د پښتنو چې په موږ باندې درې پیرې اعتماد وکړو. زما د خپل رب العالمین نه د خپل الله نه د امید دی چې انشاءالله تعالی را روان الیکشن کې به هم زموږ عوام پښتانه خاص کر د سوات خلک په بیډ او د عمران خان په ټیم باندې بیا یو پیر اعتماد کوي. اوس په موږ باندې دوی اعتماد وکړو، موږ دې زګون ته ورسو، الله فیصله وکړه، الله په موږ باندې فضل او کرم وکړو. موږ الله پاک عزت راکړو د دې خپل قوم د لاسه. موږ یې سمیان ته ولېږلو د دوم څه هغه چې موږ څه کړي، ځکه چې یو سړی خپل څوکیدار ساتي د دې لپاره ساتي چې یاره زما د کور څوکیداري کوه، زه به د شپې خوب کوم، زه به آرام کوم، ته به ما ته بار ولاړې چې ما ته څوک رانه شي چې زما مال ته نقصان ونه رسي. د هغه د ډیپټي د منیجر جدا ډیپټي، زه خپله ډیپټي د حیثیت د صوبایي اسمبلۍ د ممبر په حیثیت، د ریجن صدر یم د پی ټي آی، د هغې په حیثیت باندې خپل قوم ته نن مخامخ کوم چې ما څه کړي دي. موږ چې کله په 2013 کې رالو الحمدلله لاک لاک شکر دی، الله پاک مدد وکړو. موږ نه پوهېدو، اولنۍ تل زموږ نه اسمبلۍ وو، ډېر پوه خلک دي، ځان ته ډېر پوه وایي، ځان ته ډېر قابلان وایي. موږ له تم قابلان وایو، موږ له تم ډېر پوه وایو. ډېر غټ غټ خلک ته د غټ غټ پلاران زامن دي، موږ له تم ډېر غټ غټ خلک وایو. موږ د ټول نه معاشرې نه کمزوري خلک یو، عجزانان خلک یو، خاورو نه جوړ یو، خاورو نه بځو. ځکه چې په چا کې عجزي الله اسمان ته خېږي، په چا کې تکبر غرور الله د ځمکې تل ته خېږي. موږ کې عجزي ده، موږ خاکساره خلک یو، موږ حکمراني نه ده کړې، موږ خادمي کړې ده. سوات تباه برباد پروت و. الحمدلله یو پوینټ چې کوم تاسو د ځان سره نوټ کوئ، ځکه چې سیاست عبادت ګڼم. زموږ د خان صاحب، زموږ د اسلام موږ له دا درس راکوي چې تاسو کله د قوم مشران شوئ نو ستاسو مثال د پلار دی، د عوامو مثال د بچو دی. په دې د الله لاک لاک خوشحالي یو چې هم دغه شان سوچ فکر وکړی، الله زموږ کار اخیستی. څه کار یې اخیستی تاسو ته نن مخامخ کوم. نن تاسو کمی خبرې چې زه کوم او په دې کې یو هم دروغ ثابته شوه، نو زه خو دا اول د اسلام دغه ورکوم چې الله وایي دروغجن زما دشمن دی، واضح کوم. ځکه عزت ذلت د الله په لاس کې دی. الله پاک وایي زه دروغجن له، زه کینه واله، زه بغض واله، بلیم لګولو واله عزت نه ورکوم. دا د الله پاک دغه ده. زه چې نن څه خبرې کوم الحمدلله دا ګواهي کوم چې رښتیا خبرې وکړو، ټیک ټاک خبرې وکړو چې څوک یقین کوي که نه کوي. موږ ډیګري کالج مینګورا، موږ جانزیب کالج په 2005 زلزلې تباه کړو، په 2004 کې په 2014 کې به ما کار شروع کړو.
تاریخ پروت ته تاسو ګورئ. په 2005 زلزلې جیل تباه کړه او زموږ د سوات خلک په بنیر ته او دیر ته ته ملګري ته تلل. الحمدلله هغه جیل خدای پاک زموږ د لاسه د دې عوام د برکت وشو. جانزیب کالج وشو، بی ایس کالج وشو، بل کالج د الکانو الحمدلله سیدو ته ما راوړو پرنټ باندې مو واغستو. اخون بابا کې نو له 20 یا کم زیات از مکه اغستې دي کار به کېږي به جوړ شي. بیا د سپیشل ایجوکیشن زموږ د کم مزدوران سپیشل ایجوکیشن سکول نو کله پرنټ یو ځای نه اغستو کله د بل نه اغستو. الحمدلله زبردست په سیدو کې یو کونسل کې مولا په 4 کلاله کې بهترین سکول پلس هاسټل شروع کړل دی. او ان شاء الله ډېر دستي تیار شي. بی ایس کالج موږ الحمدلله جوړ کړی. په ایجوکیشن کې والي سوات چې کم یو کالج زموږ د ماشومانو بچو د جنکو د هغې نه بعد په دې دومره په 69 نه والا تر د 2023 پورې د بل حکومت ماته هېڅوک نشي کوی. خدای پاک رحم وکړو د جنکو کالج موږ هغه بل کولاو کو پرنټ باندې مې اغستی دی په شګۍ کې. هغه هم یو غټه کارنامه ده. دغه شان چې څومره سکولونو هغه ما دغه کړل واړه واړه کمرې پکې موږ پکې نور ورټیکل جوړ شول 3 چته یې جوړ کړې. هغه ځکه چې په منګوره کې د ځمکو ډېر کمی دی ځمکې نشته نو زموږ سره یو اپشن و چې موږ 3 چته بهترین سکولونه جوړ کړل. هغه موږ وکړو. ډینټل کالج الحمدلله کار روان دی. دا په ایجوکیشن کې په میډیکل کالج کې کار پورا موږ وکړو. دا په ایجوکیشن کې وشو. هیلث ته راځم. په هیلث کې 230 یا څه کمې څه زیاتې موږ دا کم نوی هسپتال چې شروع دی په ډیټیل سره نظم په دومره روپۍ موږ د صوبایي حکومت نه راوستي دي او هلته موږ په دې هسپتال نه ګوري. نن پکې هغه مشینري ده. تاسو لاړ شئ د ایم ایس نه تپوس وکئ، د ټیکنیکل خلکو نه تپوس وکئ چې بس پوره صوبه کې به ټول نه ټاپ مشینري دلته پرته وي. بیا د هغې سره سره موږ ګیني هسپتال نوی شروع کړی دی. کاډیالي هسپتال یو نوی جوړ شروع کړی دی. دا تاسو مو ګورئ زړه آبادي موږ ماته کړه. کار به په سپیډ کې سټارټ دی. دغه شان کابل ته لاړ شئ د ماشومانو زبردست هسپتال شروع دی. په KBK کې یو هسپتال دی هغه هم زموږ په سوات کې شروع دی. تاسو موټروی ته وګورئ. تاسو د کالام روډونو تباه برباد پراته هغې ته وګورئ. زموږ د لنډاکي روډ څنګ پروت و. موږ به چې لنډاکي ته راتلو خدای پاکه کلمې به وي چې خدای سوات ته بیا روان یو سوات خلک به موږ ته څه چې کله اولنی ټینې ور زه خپله باندې چې څومره چا سره میلاودم یو سوات خلکو له هېڅ مه کوئ خو د خدای لپاره د لنډاکي نه ول د مینګورې پور دا روډ جوړ کړه. تاسو لیدلی چې څه حالات وي هغه خدای پاک هم زموږ د لاسه جوړ کړو. دغه شان کالام روډونو ته وګوره، موټروی ته وګوره، ملمجبې ته وګوره. ملمجبې ته مخکې تلل نن سړی لاړ شي څنګه زبردست یو ماحول جوړ دی. دا د چیف منسټر زموږ محمود خان د برکته د دې PTI د دې عوامو چې په موږ باندې 3 پیر اعتماد کړی دی موږ هغو له دا ګیفټ ورکړو. بیا نن تاسو وګورئ د صحت کارت په باره کې وګورئ چې هر یو کس ته اول 33% و. بیا چې کله دوباره زموږ ګورنمنټ راغی 100% باندې هر کور ته کمالداره دی که غریب دی هغه ته صحت کارت په جیب کې پروت دی. مطلب دا چې علاج پکې کوي ښه زبردست درکوي. زه وایم چې تاسو دا کم 13-14 پارټیانې دي دا یو طرف ته کوي. په 69 کې والي سوات حکومت پاکستان ته حواله کړی دی او زه دلته ښه په سړو دماغو په مینه محبت په چیلنجونو په سپکوالي نه یم. که تاسو زموږ امره کار کړی چې موږ کم په 9 کالو کوو دا کېدی په یو تله کې او زموږ دا بله تله کېدی. انشاءالله تعالی ستاسو د 40 سال راځي کار سره راځي یا سره پاسه راځي انشاءالله تعالی. زه ته ټایم سیاست هم نه کوو دومره کار. یونیورسټیانو ته وګوره اګریکلچر یونیورسټي شروع ده، انجینرینګ یونیورسټي شروع ده، لایف سټاک یونیورسټي شروع ده. ما لیکلي نه دي دا صرف زما پرې کوپړې کې پراته دي. انشاءالله تعالی زه چې بیا ټول ادارو نه ټوټل راولم هغه تاسو ته ښه. بیا منګورې ګریویټي سکیم موږ ته بې اندازې تکلیف و. زه چې کله په تېره کې لاړم زما په دیره به د ملک آباد د ګمبد مېرې خلک دا به اوري دا به دیره ډکه وه خاص کر د کارګل د کم چې یمانکوټ دی د غرونو طرف ته بل څه اوبه نشته اوبه ما نشي ورکولی الله ورکوي خو زما نیت او اراده ټیک وه. هغو ته الله پاک اوبه رسولي دي او د هغې سره سره ما په بل اوبو باندې بل کار شروع کړو په ګریویټي سکیم باندې د 2014 نه. د 2014 کې زه خدای پاک په 2021 کې کامیاب کړم په هغې کې او د ګریویټي سکیم نن د 10 ایر ګروپونه په بره دی او الحمدلله په هغې کار شروع دی. ځمکو والا هم پیسې ورکړې چې د خوازخیلي نه به منګوري ته د پاکې صفا سوتره 136 کنال ځمکه موږ هلته اخیستې. هلته به فلټر لګي، هلته به بهترین ټانک لګي، هلته به سټور کېږي، هلته به صفا کېږي او 48 انچ پیپ په منګوري ته راځي. دا ټول خلک چې څومره په
5 چی کې دي دا اوس چې شو مخکې 5 دا به الحمدلله 24 غنټې د دوه کرو بس شفاف صفا فلټر ورپېږي دا زمونږ یو ډېر غټه کارنامه ده او چې څوک سوی هغه ان شاء الله تعالی موږ خپل سفر کوو موږ خپل کار کوو په حالاتو کې تاسو ګورئ د مراد خبرې ګورئ چې مراد د سواد لپاره څومره غیرت کړی هر ټایم جنګېدلی دی هر ټایم کړی دغه شان چیف منسټر صاحب دغه شان د وړوکي حیثیت باندې ما که په جرګه کې ناست یم که په میټینګ کې ناست یم که تقریر مې کړی ما د خپل حیثیت مطابق خبره کړې ده چې اولنۍ ګولۍ په فضله کې هم لګي د هغه په ټیم به لګي د هغه په کارکونانو به لګي ځکه چې دا قوم زما بچي دي ما سخت لیدلی ما تکلیف لیدلی ما دماکې لیدلی دي ما 2005 لیدلی ما 2004 لیدلی ما 2007 لیدلی ما 2008 لیدلی چې دلته به دماکې کېدې دلته به بمونه وو زما خویان دي تر اوسه پورې بس وګورئ زه نه یم دنیا وایي کونډې ناستې دي زما هغه ماشومان ته زه یادګیرنه ورکوم کوم چې د 4-5 کالو چې زموږ په سواد باندې اور بلېدو زموږ په سواد باندې تباهي شروع وه زموږ په چوکونو کې به خلک پانسي کېدل زموږ په چوکونو کې به چې پانسي شو بیا به وتړل هغه خلک نوجوانانو خاص کر تاسو ته کم ټایم کې چې نن سبا د 22-23 سال ماشومانان دي هغه وخت مشران نه تپوس کوي مې راوي ځکه چې یو 100 کسان به موږ ته راوځي موږ به 100 کسان یا 100 کسان یرغمال کوي نه چرته هم داسې نه ده الحمدلله لاک لاک شکر دی موږ د خپل سواد دپاره د خپل اسلام دپاره د خپل ملک دپاره خپل ځان قربانو خپله وینه تویو او انشاءالله تعالی د عمران خان سره چې کم کلاړیان دي دا نوجوانان خاص کر مشران د دعاګانو ځای دي انشاءالله تعالی عمران خان د هغه کلاړیانو له سنسیر خلکو له څوک هم مطلب دی ماته نشي ورکولی د اتوار په ورځ باندې په 2 بجې په نشاط چوک ته به راځي انشاءالله تعالی او بهترین زه خپل عوامو ته یم ځکه چې موږ بهترین ګپ موږ په ډیولپمنټ کې راکړی دی صحت کارت دی دغه شانتې نور دنیا سیسټم دی نو هغې کې به موږ په 2 بجې په نشاط چوک کې انشاءالله تعالی موږ ټول عوام متافل کوم چې حاضر چې په زموږ 2013 کې موږ ګورنمنټ راغی نو خیال یې کړی د هغې نه ګیس ډېر مخکې راغلی هر چا چې راغستی الله پاک عزت نصیب کړي څوک چې سواد له کار کوي موږ ورته خوشحالېږو موږ به عزت کوو موږ احترام کوو موږ په خپله درانه خلک یو او عزتناک خلک چې دی دا بل عزت لټوي او سپک خلک د بل سپکې خبرې کوي موږ به چېرته به چا ازاد پورې خبرې نه کوو موږ به چېرته څوک په سټیج نه بې عزته کوو ځکه چې دا انسانان دي اشرف المخلوقات ته الله یې په قرآن کې صفت کړی موږ به انسانیت خدمت کوو انسانیت صفت به کوو موږ چېرته څوک نه بې عزته کوو لو پرشر دومره ډېر و چې د سیدو کې لو پرشر و په امانکوټ کې په زموږ په مقام باغ کې په ګمبت میره کې په ملوک آباد کې ایون دا چې ډاخانه روډ باندې دا ټول د وینګورې خلک یو پېژندلی کېږو په زویم چېره دا نه وو دا ټول سړی پاسي خاص کر په دسمبر کې په جنوري کې په فروری کې هغه موږ اخیره کې به دا ووایم چې موږ د چیف منسټر د زړه د کومې نه شکریه ادا کوم چې جي ایم ما ته فریاد وکړو جي ایم یې راوغوښتو ټول راوغوښتو موږ یو میټینګ وکړو بیا یو 20 کروڑ روپۍ سکیم منظور شو هغه پیپ بیا موږ د بل ځای نه راوړو په 2021 کې دسمبر کې موږ په هغې کار شروع کړو او خدای پاک په 2022 کې هغه کار پوره کړو نن تقریبا 99% خلکو ته هغه ګیس کور ته رسېدلی زما خویان دي زما میان دي زما مشران هغه دعاګانې کوي کله چې په دسمبر او جنوري کې هغو ګیس په سترګو لیدلی نو 3 میاشتې هغو ته پرشر په ټول ملک کې نه په سواد کې په ننګرهار ښار کې